أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 5 آیات نمبر 26 27 28 درې آیاتونه چې نو آب ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نه نه چې دینه مخکې الله جل جلاله چې نو هغه احکامات ذکر کړل د یتیمانو حکمونه، بیا دغه شانتي د خزو حکمونه چې د هغوی حقوق په وراثت په اعتبار سره، بیا چې نو کوم خزو سره نکاح کول جایز دی هغه ناجایز دی د هغوی ذکر وکړو، بیا چې د کوم خزو سره نکاح کول جایز دی هغه ذکر کړل. نو گویا چې نو الله رب العزت په دې صورت کې ډیر شي چې نو حقوق او لباس ذکر کړل. نو الله جل جلاله وی دغه احکامات ذکر کول د دې چې نو وضاحت بیانول د زما احسان په خپل ځان باندې وګڼئ. د ربانې ما احسان وکړلو چې تاسو ته مې دغه نو هغه احکامات خودل چې سبا په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه تاسو ملامت نه او بیا تاسو ته چې نو هغه پیمانتیا نه. نو الله رب العزت چې نو هغه دغه احسان اراده وکړه، احسان یې وکړلو. هر سړی چې نو هغه د حقوق او احکاماتو نه چې نو هغه خبر کړلو. اوس چې کم سړی نه مني چې بیا به د الله په گرفت کې راځي. نو الله زما خو خپل اراده دا چې زه تاسو باندې چې نو هغه رحم وکم، دا د رحم د پاره ما تاسو د احکامات ذکر کړی دي. نو الله دې کې چې دغه زموږ په ځن کې راشي. نو ځکه الله وی یرید الله غواړي الله پاک لیبین لکم چې بیان کړی تاسو ته، ويهدیکم او وخی تاسو ته، هدایت وکړي تاسو ته، سنن الذین من قبلکم چې نو لارې طریقې د آی کسانو چې کم تاسو نه مخکې تیر شو. سنن دا د سنتون جمع ده او سنت ویلې کېږي لارې ته. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت ته سنت هم دی وجه نه ویلې کېږي چې دغه لار باندې د حضور په لار د حضور په نقش قدم باندې چې تو روان شولې نو دا سیده د کامیابی او د کامرانۍ چې نو هغه لار ده. نو الله وی الذین من قبلکم چې کم مخکې تاسو نه تیر شي، یعنی مخکې چې څومره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تیر شوي دي او د هغې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام څومره امتونه تیر شوي دي، نو دوی ته ما هم دغه شانتې طریقې دغه شانتې احکامات چې دی نو هغه ذکر کړو. اوس دا ولې الله رب العزت موږ ته ذکر کړل، ولې غواړي الله چې نو هغه موږ ته بیان کړي؟ نو الله وی یتوب علیکم د پاره دی چې رحم وکړي الله پاک په تاسو باندې. والله علیم حکیم، الله چې نو هغه په هغه د حکمت خاوند دی. نو گویا الله چې دا کم احکامات تاسو ته بیان کړل نو په دې کې دا ټوله دنیا دی راغونډه شي، نو په دې کې نو هغه ذره برابر عیب چې نو هغه نشي راوباسلی. ولی ځکه الله رب العزت علیم دی او د الله پاک صفت دی. نو د الله پاک چې دا کم احکامات بیان کړي د سره د علم او د پوهې چې نو هغه ذکر کړي. حکیم، الله رب العزت د حکمت خاوند دی. نو په دې کې چې کم احکامات الله پاک ذکر کړي چې دا په ځای راوړي او د کمی نه منع کړي چې د دې نه ځان وساتي، نو په دې کې د الله پاک د طرف لوی چې نو هغه حکمت دی. نو دغه چې چا په ځای راوړل او د کمی نه الله پاک منع کړی ده، نو دغه کې د انسان د دنیا او د آخرت چې نو هغه کامیابی او کامرانی ده. ولی ځکه دا د حکیم ذات دی او د حکیم ذات چې نو هغه کار د خیر چې نو هغه خالی نه. ځکه الله رب العزت خپل صفت راوړو حکیم، هغه الله چې هغه علم والده سره د پوهې او سره د حکمت دا بیان کړي. ولی نو بیا الله رب العزت دوباره بیا دا وی والله یرید ان یتوب علیکم، ځکه الله غواړي چې په تاسو باندې رحم وکړي. نو د الله رحم چې نو هغه دی چې د الله تابعداري وکړي شي. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، الله وی هغه کسان چې هغه خوشچینو تابعداري کوي د خواهشاتو، هغوی غواړي ان تميلوا چې تاسو میل شي واوړئ د حق نه، میلا عظیما
په لوی اوړېدلو سره یعنې داسې د حد نه تجاوز چې دی نو هغه وکړئ چې د هغې ته واپس راتلل ته بیا ناممکن وي. نو دا هغه کسان غواړي چې کم کسان د شهواتو چې دی نو هغه پیروي کوي. اوس د دې نه څوک مراد دی؟ نو تفسیر خازن کې لیکلي وایي چې دا آیات نو هغه د یهود او نصارو په باره کې نازل شوی دی. ځکه د هغوی چې نو هغه دقه شانتې غوښتل هغوی به چې د خور لور وغیره چې نو هغه الله ته خور چې ورته ویلی کېږي د هغې سره نکاح جایز دی. پلار شریک چې دی نو هغه کومه خور یې هغې سره نکاح جایز دی او پلار مور دواړه چې شریک نو هغې سره جایز ده نه. دا د هغوی ځان یو خواهش چې دی نو هغه خپل مرضۍ مطابق جوړ کړو. بعض چې نو دویم قول ذکر کړی وایي چې دا د مجوسو په باره کې چې نو هغه مجوسیانو په باره کې نازل شوي. مجوسیانو چې نو هغو به وي د خور او د خورزۍ سره نکاح کول چې نو د هغوی دا جایز دی، په دې کې څه حرج نشته. نو الله رب العزت وایي الله خو غواړي چې په تاسو رحم وکړي. ویرید الذین یتبعون الشهوات او کم کسان چې خواهشاتو بس ورپسې دي نو هغوی دا غواړي ان تمیلو میلا عظیمه چې تاسو نو هغه واوړئ په اورېدلو چې نو هغه لوی سره د حد نه چې نو هغه تېروځئ. یرید الله ان یخفف عنکم ګوره الله چې نو خپل احکامات په څومره بهترین او اعلی طریقې سره خلکو باندې چې نو هغه نافذ کوي. زموږ چې نو هغه حکومت په شانتي نه جبري طور باندې نه چې بس دا حکم دی که اگر چې پای کې سل مفاسد خو نه دا به منلی کېږي. ولې به منلی کېږي؟ حکم ته به ګورې چې په دې کې چې نو هغه د رعیت څومره خیر خواهي ده. الله رب العزت چې هغه قادر مطلق ذات دی خو الله چې دا کم احکامات ذکر کړل که تاسو ګورئ نو په دې کې تقریبا 4 پیرې چې نو رالل. الله غواړي چې په تاسو رحم وکړي، الله غواړي چې په تاسو باندې رحم وکړي، الله غواړي چې په تاسو باندې چې نو اسانتیا وکړي. یعنی الله رب العزت سره د دې چې قادر مطلق ذات د کاغه د قشانت ویلې چې منی وي چا چې انکار کولای شو او کنه منه دنیا کې وایي ته ډایرکټ سزا درکوم. چا د الله گرفت دی نو هغه نیولې شو، د الله د گرفت نه ځان خلاصولای شو، چا د الله مخې ته چې نو هغه څوک وردېدلی شو. خو د هغې باوجود الله چې نو هغه په داسې طریقې سره وایي چې دا خلک دا خبره قبول کړي، دوی ته پته ولګي چې او په دې کې زموږ دپاره چې نو هغه لوی خیر دی. نو ځکه الله په دې دریم آیات کې بیا الله وایي یرید الله غواړي الله رب العزت ان یخفف عنکم چې تاسو باندې چې نو هغه کمی وکړي، تاسو نه چې نو هغه سپکوالی وکړي، تاسو نه چې نو هغه د ګناهونو پیټې چې نو هغه کم کړي. ځکه الله رب العزت تاسو ته د احکامات چې نو هغه ذکر کوي. وخلق الانسان ضعیفا ځکه الله چې نو هغه دا ولی الله غواړي چې تاسو سره اسانتیا وکړي. نو دې وجه نه خلق الانسان ضعیفا الله وایي انسان چې نو هغه کمزوری پیدا شوی دی، دی چې نو هغه کمزوری دی. اوس د دې کې چې نو هغه د خواهشاتو ماده پرده ده نو که چېرته الله رب العزت د دغه خواهشاتو جایز طریقه نکاح نه وی را وباسلی نو دا انسان په لوی ګناه کې چې نو هغه واقع کېدلو. ځکه انسان چې نو هغه ضعیف دی او دی به دغه خواهشاتو مرتکب کېدلو او په دې باندې د الله رب العزت چې نو هغه د غضب مستحق شو. نو الله رب العزت رحم وکړلو د نکاح چې نو هغه د چې نو هغه لارې پکې راوباسله نو دی به اوس په دغه نکاح په دغه صورت باندې سنت طریقې دې سره به د خواهش هم پوره کېږي او د خواهش سره چې نو هغه دغه سنت طریقې مطابق د ثواب ورته هم میلاویږي او دی به د ګناه نه چې نو هغه هم بچ کېږي. او اوس کې اوس سړی دی نه هټ کر بیا کوي نو دی بیا په خپله د الله رب العزت غضب له چې نو هغه دعوت ورکوي. ځکه الله خو سره دغه اسانتیا وکړله خو اوس دی چې نو هغه نه غواړي. نو ځکه الله وایي خلق الانسان ضعیفا ځکه انسان چې نو هغه کمزوری پیدا کړی شوی دی. او دویم وجه جسمانی طور باندې نو جسمانی طور باندې هم انسان چې نو هغه ډېر کمزوری دی. که تاسو وګورئ الهغه په یو انسان باندې 2-3 ورځې ته به چې نو هغه تېره شي دی بیا د کټ نه پاسېدو نه د هغې چې نو هغې په سر باندې تیز دړ راشي نو دی بیا چې نو هغه د ډقېدو نه الهغې چې نو هغه یو 3-4 پیرې چې نو هغه خېټه خراب شي لاړ شي راشي بیا چې نو هغه په خپو کې دم چې نو هغه نه د انسان دی. د انسان څه حقیقت دی؟ یو رګ چې نو هغې الهغه خوا دی خوا شي ټول خلک په ګټ وي خلک په ګټ ولي وایي لیونی دی. نو انسان دی څه ځکه الله وایي انسان دی چې نو هغه ضعیف دی کمزوری پیدا کړی شوی دی. نو دا د انسان صفت هم دا دی چې دی به ځان کمزوری ګڼي او کله چې انسان ځان کمزوری ګڼي الله رب العزت هغه مقام ته رسوي چې د هغې د چا تصور هم نه کېږي. حدیث مبارکه کې هم راځي وایي چې نو الله پیغمبر فرمایي هغې مفهوم چې نو هغه دا دی من تواضع لله رفعه الله چې د الله دپاره عجزي چې نو هغه اختیار کړه ځان یې کمزوری وګڼلو رفعه الله
الله په ورله چې دی نو هغه بلند مقام ورکړي، الله په ورله لویه درجې چې دی نو هغه ورکړي. ومن تکبر وضعه الله، او چا چې تکبر وکړو الله به چې دی نو هغه به وضع کړي، یعنی الله رب العزت به ذلیل کړي، نیس او نابود به کړي. الله دې موږ دغه نه وساتي. نو انسان د چې دی نو هغه خواهشاتو په اعتبار سره هم کمزور دی، جسمانی طور باندې هم کمزور دی، ځکه الله یې ورته د احکاماتو لګل. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یرید الله غواړي الله پاک لیبین چې بیان کړي لکم تاسو ته پاره ويهديکم او وقي تاسو ته سنن الذين لار دای کسانو من قبلکم چې وړاندې تاسو نو ويتوب علیکم او رحم کړي پتاسو. والله الله پاک علیم په حکیم د حکمت خاوند دی. والله الله پاک یرید غواړي ایتوب چې رحم وکړي علیکم پتاسو، و یرید الذین او غواړي آی کسان یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د خواهشاتو. ان تمیلو میلن دا چې تاسو واوړی په واوړېدلو عظیما لوی سره د حد نه سوا. یرید الله غواړي الله پاک یخفف عنکم چې کم کړي تاسو نه، انکم تاسو نه، وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوری. یرید الله غواړي الله پاک لیبین چې بیان کړي لکم تاسو ته ویهدیکم او وخی تاسو ته سنن الذین طریقې لارې دای کسانو من قبلکم چې تاسو نه وړاندې ويتوب علیکم او رحم کړي پتاسو. والله الله پاک علیم په حکیم د حکمت خاوند دی. والله یرید الله غواړي ایتوب چې رحم کړي علیکم پتاسو، و یرید الذین او غواړي کسان یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي ته شهوتونو خواهشاتو. ان تمیلو میلن عظیما دا چې تاسو واوړئ چې نو هغه په اوړېدلو د حد نه سوا. یرید الله غواړي الله پاک یخفف چې کم کړي سپکړي انکم لتاسو نه، وخلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفه کمزوری.